او څوک چې په عمل کې نو د هغه ثواب به هم دته رسي. څوک چې زمونږ ویډیو لایک کړي یا شیر کړي نه الله پاک په دته په دې باندې په دنیا او په آخرت فایده ورکوي، دته به جنت میلاویږي، دا دنیا به هم جنت شي انشاءالله. او چا چې د بد شي بنیاد کې خو وبال او ګناه پاغه ده، او څوک چې د په نقش قدم رواني نو داغه ګناه هم د په سر دی، یو خپل پیټه او بار یو د بل پیټه او بار. یہ قرآن کا درس دا د قرآن درس د قرآن ترجمه لفظ پر لفظ په قرآن عربي قرآن سره امخی او اردو کې ترجمه ته امخی او په پښتو کې مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے پښتو اردو کې دواړو کې د ترجمه فرمائی او دا صورت مائدہ 32 نمبر آیات نوالی تر 34 نمبر آیات پورې لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره د قرآن ویډیو دا لایک کا وسه لایک کا بیا بدیر شي او شیر کا نور مسلمانانو ته چې ټول مسلمانانو ته د قرآن د درس د قرآن د ترجمه پته ولګي چې الله پاک موږ ته په قرآن کې څه فرمایلی دي، نو شیر کوي به کنه جی و د دې ځنه ویډیو تر اخره پورې ګوره او وخت پکې ده. قابیل اول قتل کو نو تر قیامت چې څومره قتلونه دنیا کې کیږي هر قتل کې د قابیل پورا برخه ده، حصہ ده، داغه پیټ او بار پد دي. ګور نو زمونږ په هر ویډیو کې ما تاسو دا خو ورې دي چې زموږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یو شان نوم دی قرآنی معلومات شین ودی قرآن به دا شین کلر وګوره قرآنی به ودی او بره پکې مولانا مفتی سعید شاه صاحب د واتس اپ نمبر د علماء سره د خپل مال د جان نه امداد کول ها او دا د علما دا د الله پاک د دین استاد دي، د الله پاک د ټول نه محبوب خلق څوک دي علما دي، دا الله ته نږدې چې زموږ د علماء سره محبت او موږ په خپل مال او په جان کې موږ د علماء خدمت وکړو نو ان شاء الله دغه به سره کوو کنه ان شاء الله امداد به سره کوو. او کته زموږ واتس اپ نمبر دی څه قسم ویډیو کې مانه څه قسم غلطیان شي نو ماته په واتس اپ کې ویلی شي چې ډاکټر صاحب دا خبره ټیک نه ده، نو ان شاء الله تاسو مالا مشوره کوئ، تاسو په مشوره به عمل کیږي. اوس مخې ته ویډیو ګوره خو لایک کې او دا شیر کې ضرور ښه. قابیل خپل رور حابیل اوجه نو الله دنیا د پاره د قصاص یو نظام جاری کړ. او زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د دواړو لینک یو دی یعنی قرآنی معلومات یعنی @ اور قرآنی معلومات @ لیکي او قرآنی معلومات چې لیکي دا کیوم به غټو لیکي نو که په فیسبوک کې لیکي که په یوټیوب کې لیکي نو زمونږ تاسو دغه به تاسو راشي ان شاء الله. دې د پاره چې معاشري کې د قتل او د قتال او د فساد او د رواني لارې بند شي. دې کې دا تاسو اخره پورې واورئ په دې کې تاسو دم وایي چې ړومبنی قتل چا کړی او ولې کړی. من اجل ذلک د دې وجنا د دې سببنا مخکې بیان وشو من اجل ذلک د دې وجنا د دې سببنا یا اجل دا د جنایت معنی کې دی، من اجل جنایت ذلک د وجه د دې ظلم د دې زیاتینا كتبنا على بني اسرائیل ما فرض کو لازم کو په بني اسرائیل باندې. قصاص خو په ټول امتونو کې جاری او لازم شو نو د بني اسرائیل ذکر یې ځکه وکړو چې د دې روانکاري ډېر زیاتو، فسادات ډېر زیاتو، جرمونه ډېر زیاتو، ځکه د دې تخصیص وکړو. یعنې دا قانون صرف بني اسرائیلو دپاره نه دی ټول عالم دپاره دی. من اجل ذلک د دې وجنا د دې سبب نه چې قابیل حابیل اوجه ما فرض کو لازم کو په بني اسرائیلو انه من قتل نفسا بغیر نفس قانون داده قاعده دادا ضابط دادا چا چې اوجه یو سړی بغیر نفس بغیر د یو نفسنا او بغیر فساد فی الارض یا بغیر د فساد روانکاری ازمکه کی. من قتل نفسا چا چې یو بے گناہ سړی اوجو
دا دو شرطونه ذکر کړي بغیر نفس یو خدا د چې سړی مړ یو کی نو قصاصا ما وجل کیږي دا خو صحیح ده یا او فساد فی الارض یا یو سړی داګو کی نو دی به وجل کیږي یو سړی زیناو کی نو دی به وجل کیږي یو سړی مرتد شي دین پریدي نو دی به وجل کیږي دې ته وایي فساد یو سړی قتل نه دی کړي فساد نه دی کړي او بی د جرم ته وجو من قتل نفسا چاچ وجو یو سړی بغیر نفس بغیر د نفس او فساد فی الارض یا بغیر د روانکاری د فساد پزمک کی عالم کی فکأنما قتل النفس جميعا فکأنما قتل الناس جميعا گویا کې د قتل کو د ټول عالم د یو سړی وجل دا سیدی لکه د ټول عالم انسانانو وجل فکأنما قتل الناس جميعا گویا کې د وجل الخلق ټول ومن احیاها او چا چې بچ کو یو نفس د وجلنا چا چې ژوندې کې یو نفس دا د قتل ضد کی بیان شو معنی دا شو چې چا یو سړی د قتلولو نه بچ کو ومن احیاها چا چې بچ کو یو نفس فکأنما احیا الناس جميعا گویا کې د بچ کړل خلق ټول د یو سړی وجل د ټول انسانیت قتل دی او د یو سړی بچاو دا د ټول عالم بچاو دی یا ابن جریر یا بعض علما فرمائی من قتل نفسا چاچی اوجو یو عادل بادشاہ یا چاچی اوجو یو عالم نو گویا کې د ټول عالم اوجو موت العالمی موت العالم د یو عالم مرگ دا د دنیا د ټول عالم مرگ دی یا یو صحیح بادشاہ دی امیر المؤمنین د قتل د ټول عالم قتل دی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا چاچ یو انسان بچ کو دایرغختونه بچ کو اور کی د سوزیدونه بچ کو د غرنه رغخته او تا بچ کو یا پیچا ډس کو او تا بچ کو هر سبب سره جتا یو سړی بچ کو د مرګ نه نو گویا کې تا ټول عالم بچ کو ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات یقینا راغلی او دیتا زما پیغمبران بنی اسرائیل تا زما پیغمبران بالبينات په دلایل سره ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیا یقینا غنو دینا ورستو د دینا په عالم کې پزمک کې لمسرفون خامخروان کاریو اوسی سزا او جزا ذکر کئی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا سزا د هغه چا چې خلاف کوي د قران او د سنت يخالفون الله ورسوله الله سره محاربه الله سره جنگ یعنی د الله خلاف یقینا سزا د هغه چا چې خلاف کوي د قران او د سنت خلاف کوي د الله او د پیغمبر داغه خلاف کوي حکمونو د الله او حکمونو د پیغمبر یحاربون الله ورسوله سزا د هغه چا چې خلاف کوي د الله نه او د پیغمبر داغه نه ويسعون فی الارض فسادا او زغلی پزمکه کی فساد کوونکی روانه کی فساد کوي زمکه کی فساد سده شوکا کول خلق شوکی لارو کی ډاکوان ناستی او سوق وجنی چانه مال اخلی چاله بیزتی کوي او چانه شوکا کی او سوق
چا باندې اسی دوړه دباو کوي. مراد دی قطاع الطریق، هغه خلق چې لارو کې ناستي او ډاکی اچي. نو سزا یې څه ده؟ ان یقتلوا دا چې ووجلی شي، او یصلبوا دا چې پانسی کړی شي، او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، او دا چې پرې کړی شي لاسونه او خپې د دې من خلاف عدل بدل، او ينفوا من الارض یا اوشړل شي د ملک نه، او ينفوا من الارض یا گرفتار کړي شي اوشړل شي جلا وطن کړي شي د مخ د ځمکې نه، یعنی جیل کې واچول شي. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل او دارنګ علامه ابن تیمیه رحمهم الله دا ټول فرمایي کم سړی چې لار کې ډاکی تناسته او دې سوق وجني نو اي يقتلوا په بدل کې بده وجلې کیږي، او کده مال هم اخلي او وجلون کوي نو او يصلبوا دیبا پانسی کړي کیږي. او که یو سړی صرف مال اخلي وجل نه کوي نو تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، لاس او خپې به پرې کولې کیږي عدل بدل. من خلاف عدل بدل دا معنا چې خې لاس نو ګس اخبا یا ګس لاس نو سم اخبا. او ينفوا من الارض، یا که یو سړی قتل اونک مالی وانغس شوکه اونکړه اسی دوړه دباو یو کو نو دی به جیل کې اچولې کیږي. انما جزاء الذين يقينا سزا ده غچا چې خلاف کوي د الله او پیغمبر داغه او روانه کوي پزماکه کې ډاکی کوي، سزا ادا ده چې او به وجلې شي یا به پانسی کړي شي یا به پرې کړي شي لاسونه او خپې د دې عدل بدل، یا به جلا وطن کړي شي جیل ته ورغول شي. ذالک لهم خزي، دا شرمندگی دا رسوائی دا فی الدنیا، لهم ددی فی الدنیا پجوند دنیا کی دا خود دنیا سزا دا، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، او دی لرا پا آخرت کی عذاب دیر لوی دے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی دا دنیا سزا سره دا آخرت سزا معاف کی گی نا. الا الذين مگر هغه سوق تابو چې توبه وستا من قبل مخکد دي ان تقدروا عليهم چلاس برشي استاسو پدی باندې ډاکو دے فسادی دے لا گرفتار شوه نو چې توبه وستا. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر هغه څوک چې توبه وستا په خوا د دې چې تاسو بلاس برشوي. فاعلموا نقوشي ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخون کې دې مهربان، خپل به معاف کی، الله به ورته خپل حق معاف کی. فاعلموا ان الله غفور رحیم، یو سړی توبه وستا د ډاکونه د غلاګانو نه د فساداتو نه روانکاری نه توبه وستا نو کې دې شي چې الله ورته خپل حق معاف کی. حکم چې د بندیانو حق ته حقوق العباد، چانه مال اغسته دې زمکه اغسته دا نوري روانکاری کړی دي نو هغه ورته الله نه معاف کی. سوچي انسان نه معاف کړي، خپل حق الله بخي، خو د انسان حق نه بخي. لایک کې شیر کې د الله درزا د پاره زمونږ هر یو ویډیو د قران درد د قران ترجمه زمون یوټیوب چینل فیسبوک د دواړو لینک یو شانته دي. قرآنی معلومات یعنی @ پولی کې او قرآنی معلومات چې لیکن دا کیوں بغټو لیکي سیده کنه. او لایک د الله درزا د پاره زه په لایک کې دو په شیر کې دو سره الله پاک تاسو ته اجر راکړي او تاسو ته الله پاک جنت راکړي. سی الله پاک کوم کامیاب کا، الله پاک کوم په دوړه جنا کامیاب کا، الله پاک کوم د زړه حاجتونه پوره کا. آمین ثم آمین. کومنٹ ضرور راولېږئ، ماشاءالله ولیکئ یا څه قسم خبرې غیرات وایي. السلام علیکم.